السلام علیکم د الفاظ ډیجیټل نتورک سره زیم جمیل خان دا وخت موجود ما د پیښور 400 روډ ناصاپه علاقه کې چې پیک کې چورت تر دلته مختلف کلیوال علاقې نور هم دي مسلې سیوا دي د کلیوال علاقو دا وخت د خیبر پښتونخوا حکومت همیشه د دولري او وفاق چیرې د عوامو مسلې به حل کو د عوامو مسلې دي څه د خبرات عوام په خپل وې دی وخت منګ سره یو مشر هم موجود دی مشر دار ته اول د کلی تقریبا آبادی سمره ده او په پیک کې چورت تر کې علاقې کومي دي سه مختصر الفاظو کې یاره آبادی خو تقریبا چې د 800,000 خو شابه او داسې حساب دی چې مسایل خو داسې دي زموږ د بجلی مسله ډیره زیاته ده مونږ خو چې کم کسان مطلب دا چې لږ اوده کې ښه بیسي حوالې سره ښه دي هغوی پلانټونه سولر پلانټونه لګولي دي خو بهرحال مخکې به کوم احتجاج کېدو د هغه به کېدو مطلب مونږ غریب خلکو نه به یو کس مخکې شو هغه به د پولیسو او د ولس جواب کولی شو مونږ به په څو درېدو روډ بند کړو اوس خو مونږ نه چې کوم کسان لږ شانتې ښه دي هغوی سولر یې لګولي دي هلته د بجلي اړو ضرورت نشته که بجلي راشي سیګان ترې ولګوي که رانشي د سولرو نه یې لګوي د هغه خلکو وس کېږي کوم چې زما غوندې ټاټکي یا د رشکې ډریور دی یا مطلب دا چې د کباړ کار کوي یا بل یو روزګار کوي د هغه غریب په کور کې د هېڅ درک نه لګي صرف به بوز ځان ته وایي نو د ورځې داسې ذلیله شي د شپې بیا ماشي ذلیله حکومت چې کوم وبډې حکام دی هغوی دلته زیاتره خلک بلونه نه ورکوي نو بجلي ځکه نه ورکوي په دغه حوالې سره نو د بلونو خو به ده ووایم چې په 2 غنټې بجلۍ سره خو هر سړي له غوسه واضح وي چې یاره سره یې ورکوم نه ولې چې دوی دې راشي دلته د سروې وکړي چا پسې بقایي دي په کش کې یا په دغه کې خو بجلي چې راځي سړی به بل ورکړي چې بجلي 2 غنټې بجلي 2 غنټو کې څوک اکثر اول زه د خپلې غوسې نه بل نه داخلوم ځکه چې 2 غنټې بجلي باندې زه چې راشم د ګرمۍ د لاسه زما بچي او زه وجل کېږم ماشي مې خوري نو هغې کې به زه بل څه داخل کړم یو خبره دا ده بله خبره دا ده چې وایي زمونږ په علاقه باندې د بجلۍ ډېر زیات تکلیف دی ته مشر چې نن سبا که بجلي نه زیاتره ټیولې خو په بجلۍ هم دي نو هغې سره د ذمېداري علاقه ده متاثره کېږي یاره جی ټیویل خو دونه اوبه نه راځي چې سړی کور ته دننه کړي مونږ ورته خانک مانک باري خلي او بمبای کې هغه کېږي د هغې نه بالټې ډکه وځو یو ټیویل دی زموږ په کلي کې هغه هم په هغه ملکانو کې دی دې خوا د غریبانه خلکو ته خو د سره شته نه دې ګلو کې دې خوا د ښکته د آبادي ګوره دې کې خو د سره ټیویل اوبه نه د خزانې نشته نه ورته ناصاپې نشته دې علاقه کې خو بالکل د اوبو درک نه لګي او بل د ولې غاړه ده کانکولي وله د رور او د کور نه اوبه راوړم سپینګمو ته هم نږدې نه کړي دومره څښا بوی کوي د تعلیمي ادارو دلته څه صورتحال دی ځکه چې حکومت دغه خبره کوي موږ تعلیمي ایمرجنسي هم لګولي په صوبه کې او خصوصي طور باندې صحت کارډ باندې علاج هم وي خوري دی د هسپتالونو څه صورتحال دی یاره تعلیمي اداره کې خو زموږ په ناصاپه کې د سره سرکاري سکول شته یا نه ښه ډېره آبادي ده خو سرکاري سکول نشته دی دلته مقبره نشته دی هر سړی که د چا وس کېږي ځان له 2 مرلې 3 مرلې د مقبرې دپاره ځای اخیستی که چا وس نه کېږي بخشپور کې دغه مقبره ده یو مړي د پاسه بل مړی ښخوو دلته خو موږ ته دا مسله ده بل دا چې ماشوم خو چې کله زموږ ماشوم د 10-12 کالو ته ورسي نو هغه خزاني سکول ته ځي یا به هغه عصري ناصاپي سکول ته ځي په دې کلي کې خو سکول شته یا نه سکولونه نشته مختلف علاقې چې کوم دي دې وخت کې د مشکلاتو شکار دي دلته یو بل ملګری موږ سره موجود دی واحد جان چې دی علاقې یو سماجي کارکون دی سماجي کارکون هغه سړی وي چې په خپله خو لکه سوس دس نه لري خو د عوامي نمایندګي کوي او اوازو چې ته داره ته ووایه جانه چې مسلې څه دي دلته او خصوصي طور باندې کاشتکارانو ته څه مسلې دي د صفایي څه صورتحال دی مسلې خو دلته بنیادی مسلې دلته ډېرې زیاتې دي پی کې 74 تحصیل شالم ناصاپه بالا وي سي ده او خاص کر زه وایم چې دا د پیښور نه مختلف ته د ناصاپه دا وي سي چې کوم دی ځکه چې دلته ډېر بنیادی مسایل دي دلته د څپه اوبو مسلې دي دلته د بجلۍ لوډ شوډینګ دی دلته د تعلیمي ایجوکیشن سیسټم ګډوډ دی په سکولونو کې سولر پلانټونه لګېدلي دي خو پکې خراب دي شیشې پکې نشته نو موږ آیا ایجوکیشن کم ته وایو چې دا تاسو سولر کم پلانټ د کو شپږ میاشتې فند ریلیز کوي د هغې اډټ پکار دی دلته د څپه اوبو سیسټم خلک د ګټر اوبه څکي د هغې دپاره موږ ریپورټ کړي هم دي د هغې ټیسټ ریپورټ هم موږ سره موجود دی جراثیم دی په اوبو کې ګنده دي اوبه بل دویمه خبره ده چې د بجلۍ سیسټم دلته 3 لینونه خلکو لګولي دي په کم لین باندې چې کوم زموږ اوټ ډسټرکو خلک راغلي دي دلته آباد دي د مختلفو ډسټرکو نه خیبر شو مومند باجوړ دلته مختلف غریبانان خلک آباد دي او هغوی ته بجلي نه میلاویږي او بل په میاشت دلته د آبادۍ خبر وکړه چې د مختلفو ځینو نه دلته خو په دې علاقه کې د زنانو به هم ډېر تعداد وي ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې 51% زنانه آبادي ده او دا باقي سړي دي د زنانو د روزګار دپاره دلته څه خاص موقع شته حکومت څه داسې سنټرې جوړې کړي دي چې هغه پکې هنر زده کړي سلایي سنټر کړایي سنټر یا نور داسې هغوی ته روزګار ورکړي چې هغوی با اختیاره شي
خاص کر زمونږ ناڅاپه بالا ویسي چې کوم دا نو دا تقریبا 2500 آبادي ده په دې کې او 2500 آبادۍ کې نه د دې څه مشر معلوم دی نه د دې څه کشر معلوم دی. سیاسي پارټۍ چې زموږ څومره هم راځي که هغه جی او آی ده که پیپل پارټي ده که پی ټي آی ده چې څومره پارټۍ دي دلته صرف راځي او دې خلکو ته بېوقوفه دې خلکو نه جوړ کړي دي او خپله حصه ووټ وړي او نور نه کارونه کوي نه صلاحي سنټر شته دی نه د ایجوکیشن په مد کې څه خبره شته دی او نه د صحت په حوالې سره به بي ایچ او حوالې سره میډیسن نشته ډاکټران نشته نو ډېر بوره صورتحال روان دی. زمونږ سیستم چې کوم دی باقي موږ د خپل سیستم نه دومره تنګ راغلي یو چې دلته بجلیانې نشته چا کره سولرې نشته د سیستم ټول غریب بېیار او مددګار خلک دلته پراته دي. یقینا دغه خلک تاسو ګیلي د دوی واره دي دغه ځوانان هم دي په خپله دغه ګیلي کوي چې یاره موږ ته روزګار هم نه میلاویږي حالانکې حکومتونه چې کوم یو راځي خپل منشور په منشور کې د هغوی د صحت مسلې د تعلیم مسلې د ځوانانو روزګار د بجلی مسلې د روډونو مسلې د صفا اوبو مسلې د ماحول صفای مسلې مختلف قسم دغه وي خو یقینا چې کله په دې اقتدار کې راشي نو بیا هغه وعدې هغه خپل منشور هم هیر کی د هغې د وجې بیا عوامو ته زیات مشکلات وي دغه مطالبه کوي د خلک د الفاظ ډیجیټل نټورک سره وسئ خپل رای راته هم په کمنټ سیکشن کې ضرور شیر کړئ. مننه مو کوم.